ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يحب الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ماشاءالله زموږ د چراغ فاونډیشن د خانوزۍ د کاریزاتو د درختو نن د کرنګو افتتاح وسوله لالکو حاجي ګلباران صاحب ظاهر لالا او دا راغلي د زموږ ګر ځوانان لالکه د خاورو ور واچوه بسم الله حاجي صاحب ته هم دغه وکړه ستا په مبارک لاس محمد زيان بسم الله صاحب لا بلچوي دغه توتان دغه درخت نن را رسېدلي دي له کوټې څخه چې د هر چا دغه دی کور یې ودان دا تقریبا دی یو 400-500 درخته ده انشاءالله د خانوزۍ د میونسپل کمیټې د چیرمن او د خانوزۍ د میونسپل کمیټې د ټولې عملې موږ ډېر شکریا ادا کوو د چیرمن خاص کر موږ سره ډېر کومک کړی دی دا ټکټرو ټینکۍ راکړي ده نن موږ دا درخت یې وکرلې تقریبا 100 دانې توتان دا له بازاره زه تر پټوارخانې پورې چې کوم روډ راغلی دي شاوخوا مو توتان وکرل د دوی عمله هم له موږ سره ده هلته بل ځاګي هم لګیا ده د دوی کور ودان میونسپل کمیټې خو موږ به بار بار ډېر شکریا ادا کوو له موږ سره د زراعت والا یا د جنګلات والا یو هیلپ نه دی کړی نو از ذمهواري خو د دوی د دوی خپله ذمهواري نه ده ادا کړې او د میونسپل کمیټې خصوصا ډېر شکریا او دا کومې درخت چې دا موږ ګرد د خانوزۍ د سوشل ورکر د خانوزۍ د ولنټیر رضاکارانه طور پر کوم خلکو درخت راکړي دا ګرد د هغوغه دي زراعت والا له موږ سره یو هیلپ نه دی کړی نه موږ ته یو درخت راکړي ده دا ګرد خلک په خپل اپنې مدد هاب کې تایید لګیا دي او درخت یې په خپلو پیسو اخیست کې د کلي والا دغه توتان اوس موږ د ښکاره کوو په خانوزۍ کې له خانوزۍ بازاره زه بیا تر پټوارخانې پورې دا نن موږ وکړل دغه ښکاره کېږي دا څه دا په قطار کې ولاړ دي الله د خیر کې واچي باید چې د کلي والا د علاقې والا د دغه حفاظت وکړي دا د دوی دپاره دی Sen sesle kama gibi şey daha Bak zem o da zuba ویل زه څه به دا سایو کې نه معلومه چې دغه دي دا تقریبا ګرد څه چې معلومه چې ته یې وینې دا موږ نن کښېښ تقریبا 100 دانې به موږ یشي دا ګرد په قطار کې ولاړ دي تقریبا پر 15 فوټ به موږ یشي دغه دي دا ګرد ولاړ دي په دا قطار کې دا د نالۍ له څنګه سره مو وکرل خشک دی له دغې وجې ډېر نه معلومیږي اوس شنه شي بیا نو انشاءالله که خدای کول دا ګرد دغه معلومیږي
دا له دواړو سایډو روډو به اوس تر دغه ځای کې برته راورسي یوسفل کمیټۍ والا ډېر همت راسره وکړي کور یې ودان ملګرو دا د چراغ فاونډیشن د ځوانانو دپاره او د میونسپل کمیټۍ د ځوانانو دپاره د ډوډۍ ترتیب نن د دادوګزۍ د احسان الله کامران کړی دی دغه یې کور ودان د دغو خلکو خدمت یې وکړي په زر واره د چای غوب هم آصف خان بیا دغه کړی دی د دواړو کور ودان